بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد الحمد لله نن الجامعة الأزهرية سوکنو پېښور خپل وسلوېښتم کال تعلیمي کال سرته ورسولو. څه کال زموږ د جامعې نه تقریبا 23 هلکان د غټې او د وړې دورې نه فارغه شول. 20 طلبه کرامو حفظ او تجوید مکمل کړلو او همدارنګه تقریبا 80 جنکۍ او جنکۍ د غټې دورې او د وړې دورې نه فارغې شوې. دا د الله رب العالمین غټ احسان دی چې دا زموږ دا تعلیمي کال ډیر په خیر سره سرته ورسېدو. ان شاء الله نوې تعلیمي کال به زموږ د 19 د اگست نه شروع کیږي چې د یوم الاثنین ورځې سره یعنی د دوشنبه ورځې سره سمون خوري. د 19 اگست نه به شروع کیږي. دې لپاره به کنوي داخله هغه به د 14 د جولای نه شروع کیږي. ورساد کولای شي چې د 14 جولای نه ادارې ته رجوع کی او د داخله فارم د حاصل کی. الحمدلله مونږه دوه نوې خوشخبری د خپل طلباو د پاره راوړي دي چې په هغه کې یو تخصص فی التفسیر القرآن الکریم دی چې په هغه کې به مونږ 1 ساله کورس ترتیب کړی دی. هغه کې به هغه طلبا او طالباتو ته داخله ورکول کیږي چې هغوی د دوره حدیث نه فارغ وي، سند یافته وي، یا د وفاق المدارس السلفیه پاکستان یا بل کوم وفاق نه هغه عالمی اسناد اخستی وي. ان شاء الله هغه د پاره به 1 ساله پروګرام وي چې هغه کې به جید علما کرام او سلفي علما کرام مشهور هغه برازي او تدریس کوي. جامعه کې یو خپل لایبرری ده او هاستل ده، دا غي نه باندې مستفید کیږي. ملټي میډیا په ذریعہ باندې باغی ته دروس او ټول تفصيلات ورکول کیږي. نو د مرګونو نه خواهش ده چې څوک شوق لري په تخصصو کې په تفسیر او دغه په علومو کې، نو هغه د هم د 14 د جولای نه خپل داخله فارم حاصل کی او درخواست دی ادارې سره جمع کی. د دې سیټونه محدود دي، 25 سیټه دي، 25 بنین او بنات. نو کوشش وکړئ چې دیتا تاسو په خپل وخت کې فرصت پیدا کړئ او راشئ او دغه خپل پروګرام نه مستفید شئ. دویم خوشخبری هغه زمونږه د تجوید او د حفظ طلباو د پاره ده. هغه طلبا چې هغه قرآن کریم مکمل یاد کړی وي او هغه بیا دور کوي یا تجوید کوي، نو هغه د پاره موږ یو داسې سیستم راوړی چې هغه به ان شاء الله په 2 ساله تجوید کورس وکړي. په هغه کې به سره علوم اسلامیه هم وي چې هغه کې نحو او صرف، عقیده، تفسیر او حدیث دا شامل دي او ورسره ادب عربي هم شامل ده. نو دې زمن کې به هغه د تجوید مکمل درسونه وي، په هغه کې به دور هم شامل وي، حدر، مشق او د تجوید کتابونه هم شامل وي. په دې 2 ساله پروګرام کې به هغه داسې کولای شي چې کله د دې 2 کالونو فارغ شي نو هغه به د وفاق المدارس السلفیه پاکستان نه د تجوید سند مخلي، جامعه به هغه ته سند ورکي او ورسره هغه به د ثانویه عامه د وفاق المدارس امتحان اهل هم شي او د دې 2 کالو د فراغت نه وروسته هغه 3مې درجه ته لاړ شي. زمونږ طلبا په مدارسو کې یو کال د دور د پاره ورکی، یو کال د تجوید د پاره ورکی، بیا هغه نه بعد هغه راشي په اوله درجه کې یا په ابتدایي درجه کې کینی. د دې سره د طلباو وخت ضایع کیږي. نو موږ دغه یو سیستم برابر کړ چې کم طلباو حفظ مکمل کړلو هغه به تجوید اول کې داخلو کې اول کال باغی 15 سپاری حدر، مشق او دور سره وي. په دویم کال باندې به بیا 15 سپاری حدر، مشق او دور سره وي او دې کې به د مکمل تجوید شامل وي. تجوید کې به جمال القرآن کتاب ده، فواید مکیه ده او مقدمه الجزریه ده او غین علاوه درر السنیه د شیخ عبدالسلام حفظه الله چې مسؤل د حلقات قرآنیه دغه کتاب دا موږ په نصاب کې شامل کړی دی. ان شاء الله دینه به ملګری ډیر ښه انداز کې مستفید شي. د ټولو نه زموږ دا خواهش دی چې جامعې ته خپل بچی راوباسئ او په خپل بچو باندې دین زده کړئ چې ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته شي او دغه کم پروګرامات چې موږ راوړي د دینه مستفید شي. وجزاکم الله خیره.